السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د سیو لایف فاونډیشن نه تاسو سره مخاطب یم. زما سره په خوا کې ناست امداد علي مریض دا زموږ سره زیر علاج و. الحمدلله د علاج پوره شو، د وس ریکور دی. د خیره د نن نهایي ده، د خیره نن به انشاءالله ځي. نو دا به تاسو سره خپل اکسپیرینس شیر کړي، دلته د څه محسوس کړي خلکو ته ووایه. السلام علیکم. زه سیو لایف فاونډیشن کې راغلی وم، داخل شوی وم، او چې زه چې رالم نو زه ډېر په بد حال وم. زه معاشرې نه قبولولم، نه خپلو بچو غوښتل چې ما سره یې زندګي تېره کړې وه، او زما زندګي ډېره خرابه وه. او دلته ما سره چې کوم زمونږ ډاکټر ظهور صاحب کومه مینه محبت وساتل، نو زه ډېر صفت وکړم نو کم دی، ځکه چې دلته مونږ میډیسن مونږ ته په ټایم میلاو شوی دی، مونږ ته رزق په ټایم میلاو شوی دی، مونږ ته هېڅ تکلیف نشته دی چې مونږ خپل دلته دومره مینه یې مونږ له راکړې وه چې دلته مونږ اکثر دفتر کې ناست یو، او مونږ به دوی سره ګیم له بیریستو، خپل ګیم به هم کولو دي. او زه ډېر شکریه ادا کوم د سیو لایف فاونډیشن د مشرانو، د کشرانو، د سټاف والا چې داسې ادارې الله پاک رالېږلي دي چې د نشي نه پاک پاکستان پکار دی. د دې دا میشن دی چې د نشي نه پاک پاکستان. دا په پښتو کې دا یو اعلان به کوم، او زه ډېر خوشحاله یم او زه ډېر مطمئن یم زما نوې زندګي الله جوړه کړه. وایي نشې سے انکار او زندګي سے پیار. نو دا د دې ډېره ښکلې او ډېره ښکلې ناره ده چې دې ته به زه ناره ووایم چې نشې سے انکار او زندګي سے پیار. او الله دې زما ډاکټر ظهور صاحب داسې ژوندی لري، خدای د دې والدین له عمر او ژوند ورکړي چې مریض ته دومره مینه ورکړي چې بیا دله نه کېږي چې کور ته لاړ شي. الله ګواه دی چې زما زړه راډک دی، زه یم چې په چغو چغو ورته وژاړم چې دومره مینه تا مونږ له راکړله، ته زمونږ یو کشر یې، حیثیت د کشر، او خدای دې تا له دې اجر درکړي او الله دې کامیاب وکړه. ډېره مننه. السلام علیکم.